مانجمنټ وایي غونډه روغستل نمبر یې غونډ روغستل غونډ یو ځای شو اوس د غونډ د اتفاق نام چې څوک یو بل سره به لکه دنه غونډ یو بل سره یو ځای ناست دي خبرې کوي زه به د خپل صحافیاتو فیلډ یو سینیر صحافي عرفان شیرپو صاحب ته آواز کوم او راغواړم چې هغې راشي د خپل خیالاتو اظهار وکړي عرفان شیرپو صاحب رحیم د ټولو راغلو صحافیانو وروڼو مشرانو زموږ استادانو د ټولو شکریه ادا کوو او بیا په خاصه توګه باندې د زیات باچا لطیف باچا ډېره زیاته مننه کوو څنګه چې مشران ووي چې تاریخ راقم شو چې زموږ دغه ټول صحافیان په یو پلیټفارم باندې په باغچه فیملی پارک کې راغونډ شوي دي په دې کې کریډټ بیا چې کوم دی عماد باچا ته ورکوو چې یو ډېر کشر خو یو ډېر ښه اخلاق او ښه تجربه چې کله مو سره صحافي میلاو شوي دي د هغه مین شوي دي دا حقیقت دی او بیا په خاصه توګه جهانګیر رور چې زموږ صحافي رور دی د چارسدي په ترقۍ کې چې دلته کې څومره ټونونه راغلي دي یو غټ پراجیکټ راغلی دی نو هغې کې یو کردار ادا کړی دی او اجتماعي سوچ یې کړی دی چې چارسدي ته ترقي راځي نو چې هغې له زه څومره کوریج ورکړم او یا خپل کوم ملګرو سره تعلق وي په هغوی کوریج ورکړم نو دا به راتلونکي وخت کې چارسده کې خلکو ته د روزګار یوه ډېره لویه موقع ورشي باغچې رسټورنټ کې یا باغچه فیملی پارک کې یا باغچه شادیخال کې یا میګا مارټ دی نو په سوونو پورې خلک یې په روزګار کړي دي او سرمایه کاري یې کړې ده خو خلکو ته زیات باچا لطیف باچا د هغه خاندان یو ډېر لوی روزګار موقع ورکړې ده شروع کې چې کله کرونا راغله زه هغه ټیم کې راغلی وم ډېر زیات په تاوان کې روان یو خو همت یې بیا نه له او د راتلونکي وخت کې سوچ هم دغه دی چې خلکو ته د روزګار مواقع ورکړو منم زموږ څه ملګرو ګیلې شکوې به وي خو د هغوی ګیلې شکوې زه یم چې میلاو شوي ورسره نه دي په باغچه فیملی پارک کې داسې یو جوله چې هغه یا په کراچۍ کې ده سند صوبه کې ده یا په پنجاب کې ده یا د پښتونخوا په چارسده باغچه فیملی پارک کې ده نو دا موږ ته یو ډېر لوی احساس دی په دې باغچه فیملی پارک کې نه صرف زیات باچا یا لطیف باچا ته ګټه ځي دا ته زه دننه چې زه ګرځم کله کله راغلم ډېر راغلم نو دې کې داسې د محکمو والا خلک چې زموږ د چارسدې سره تعلق ساتي هغوی پکې ځان له جوله لګولې ده خپل مزدوري ورته راوستې دي هغه ته هم ترې ګټه ځي هغه مزدورانو ته هم ترې ګټه ځي او هغوی ته هم ترې پیدې دي ورسره چې کوم دا رسټورنټ دی نو دې رسټورنټ کې چې کوم د اعلی معیار والا کاریګر دی نو هغه یې راوستې دي او چې چا ورکې یو پیاله روټۍ خوړلې ده نو بار ورته راغلی دی دغه شانتې فیملی پارک کې صرف د چارسده نه د مردان نه خلک راځي د نوخار نه خلک راځي د پېښور نه خلک راځي نو دا موږ ته اعزاز دی چې زموږ چارسدې ته یو ډېره لویه ښکلا ورکړې ده یو ډېر لوی پرمختګ یې ورکړی دی زموږ صحافیان وروڼه ناست دي د چارسدې په پرمختګ کې د دوی یو ډېر مهم رول دی دوی همیشه اجتماعي سوچ ساتلی دي چې کله هم داسې ښې پراجکټ راغلی دي نو د انفرادي دغه نه بالاتر چې کوم دی اجتماعي دغه ته سوچ او وده ورکړې ده نو په صدریاب باندې موږ ډېر زیات پروګرامونه وکړل خو موږ ته هغه موقع رانغلې نه ورته حکومت توجه ورکړله نه ورته دې د انتظامي موقع ورکړله نه ورته دې د منتخب نمایندګان هغه شانتې موقع ورکړله او بل په دې موقع باندې د چارسدې خلکو ته چې شتمن دي خدای پاک والا څه ورکړي دي نو چې هغوی اسلام آباد او پېښور ته ځي راشه باغچه فیملی پارک ته وګوره چې دلته نن سرمایه کاري شوې ده او دلته کې د پښتونخوا د لر او بر د خلک راځي او دلته انجوای کوي او بل سکیورټي لحاظ سره دا دومره محفوظه دي چې دې کې د درزن نه زیات چې کوم دي سکیورټي خلکار بیا چې په ګیټ دننه ځي نو چاکوم در سره نه پرېږدي دننه چې کوم فیملی ده نو د هغې دپاره باقاعده تر اوسه چې کوم دی تاسو به نه اورېدلې د باغچه پارک حوالې سره خو دغه اورېدلي شوي چې یاره ټیکټ رانه ګران واخېسته یا دم کړو چېرته داسې بده خبره هم نه اورېدلې چېرته کې داسې صورتحال راغلي دي نو یو خو دا میاګان دي زه ډېر ته نږدې نه پېژنم زموږ په علاقه کې
په شیرپو کې بیا په تنګي سیمه کې د دوی ډېر زیات خدمات دي. زه ورسره خپل ځاني چې په دې سټیج ولاړ یم وړوکی رالوی شوم زمونږ په دې ځای کې شروع کې په اتم نهم کې وم چې زما هغه ځای کې دوکان و او د دوی یو سکول و او د هغه ټیم نه یو دوی یو کاروباري سوچ و او دا سوچ و چې چارسدي له موږ داسې کوم غټ پراجیکټ وړو نو بیا د هغې دپاره کوم مشاورت وشو نو یقینا نن چې کوم پراجیکټ وړی دی نو دا پراجیکټ چې کوم دی دا باندې د چارسدي سیاسي مشرانو مرسته وایي. زه نن زیات باچا ته وایم لطیف باچا ته چې نن څوک په موټروی راکوزېږي نو چې کله باغي چاته راشي یا باغي چاته بوډ وګوري یا دلته کې دا آیسکریم په کوم لیول کې چې کوم د کوالټۍ والا پېښور نه راغلي دي یا دلته کې کوم میګا مارټ دی نو وګورئ ریټ وګورئ تاسو ته د دې ځای د ریټ حوالې سره یا د دې ځای چکر وګورئ تاسو نور پارکونو ته هم کتلي وي نو زه د صحافیانو وروڼو نه او دغه غوښتنه کوم نه ځکه چې د هغوی سوچ زما نه ډېر زیات ښه سوچ دی د چارسدي په طریقه کې زموږ د چارسدي صحافیان یقینا موږ به بیل یو خو په داسې مواقعو باندې چې چا هم د ترقۍ پراجیکټ وړی دي د هغوی یې ملګرتیا کړې ده د هغوی یې ملاتړ کړی دی نو انشاءالله امید دی چې ټول ملګري به دې له کورج ورکوي دا پراجیکټ په مخ په وړاندې بوځي او خلکو ته به ښایي او واجد علي افریدي صاحب یو خبر وکړله نو واجد علي افریدي صاحب ته خو په ټوله ضلع کې باچا یې نو په باغچه کې خو باچا یې چې کوم اړخ ته ځي دا همت باچا نه مخکې درته زه اعلان کوم او اوس به ستا په وجه باندې دا ټول صحافیان ملګري مشران چې کوم ناست دي دا به ټول د فیملي پارک ته بوځو نو دا پکې غټه جوله کې ځان کوم چې ډاکټران وایي چې داسې یو جوله ده چې بیا ډاکټر ته مه ځه نو هغه داسې یو راکړي نو ټول ملګري به ځو دننه او دننه به یو چکر وونو چې واپس راځو نو موږ ته به د خوړل انتظام شوي نو په تیاره به یو بیا به هغه اړخ ته ځو نو ټول به په اتفاق سره ځو او عماد باچا ته وایو چې موږ له یو چکر راکړي او دننه مو ګرځئ نو ټول مشران کشران زموږ څونه سوشل اکټیویسټ وروڼه دي دې پروګرام کې ما د خپل مشران نه اورېدلي دي چې کله هم داسې په چارسدې کې یو غټ ارینجمنټ کېږي نو زموږ صحافیان پای کې ډېر غټ رول ادا کوي د هغې تشهیر کوي زمانه چې اوس به ما ښکار وشي او زموږ باغچې منیجمنټ ته به هغه مینه ورشي چې کوم هغې ډیزرف کوي چې کوم هغې ډیزرف کوي هغې ته پکار ده تاسو هغې ته دومره مینه وښایي داسې پروګرام دوباره بار بار کوي د باغچې چې څومره منیجمنټ کوي د هغې آنرز دي او بیا سپیشل تھینکس زموږ د ټول صحافیانو څومره زموږ سینیر دي ریسپیکټیبل کاغه د چارسدي سره تعلق ساتي او کاغې د تنګي تاسیس سره تعلق ساتي او څنګه چې زموږ محترم مشر سبزلي کریم صاحب وویلي زموږ د شفقت چارسدي نه لږ لرې دي دې سره تعلق ساتي د هغې هم ډېره شکریه او ټول صحافیان چې موږ له دې کشران یو 15-16 سالو کې دې فیلډ ته راغلي وو الحمدلله داسې ګیدرینګ موږ فرسټ ټایم وینو او امید لرو چې دا کریډټ او څومره د دې آنرز دي د باغچې هغې ته ځي او زما فرسټ ټایم د دې آنر سره ملاقات وشو خو یو خبره کوم چې کله نه باغچه شاپینګ مال جوړ شوی دی بیا کله دې ریسټورنټ جوړ کړی دی بیا کله دې کوم ډیزني جوړ کړی دی نو الحمدلله موږ داسې محسوس کړی دی په پروډ باندې موږ دا ویلی شو چې یاره دا زموږ د ټول چارسدي لپاره د فخر خبره ده زموږ د چارسدي لپاره د اعزاز خبره ده نو موږ چارسدي ټول ولس له دا پکار دي چې یاره دې کوم خدمات دي د دې کوم انویسټمنټ دی چارسدي ته دومره غټ پلیټفارم راوړی دی نو موږ خلکو له پکار دي چې انشاءالله دې سپورټ کړو او زموږ د صحافیانو وروڼو انشاءالله د صحافیانو د طرف نه موږ دې ته یقین دهاني ورکړو چې انشاءالله د دې په پبلیسټي کې او د دې چې څومره منیجمنټ دی هغې سره انشاءالله زموږ مکمل کوآپریشن وي او چونکې ټایم کم دی ډېر سینیر هم ناست دي نو ډېره مهرباني تھینک یو سو مچ دا پریس کلب سبزدین صاحب ته مغاز کوم چې راشي او خپل حالات وزاره کړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونګي خدا د چارسدي د پرسکلب د صدر په حیثیت باندې دلته د شفقدر او د تنګي چې څومره صحافیان راغلي دي دا زموږ مېلماني یو ځکه زه هغوی ته هرکلی وایم د چارسدي چې څومره صحافیان دي هغوی ته م هرکلي دلته وایم په رغب باندې او د عماد دي د میا صاحب دي د دې چې څومره د باغچې منیجمنټ دي د دې ډېر زیات شکرګزار یم خبره تاسو ته کوم چې زما
تقریبا د صحافت کیریئر 22 کاله دی تقریبا 22 کال 1999 کې د شاخته کې ما صحافت شروع کړی ما په لومړي ځل باندې داسې یو ګیدرینګ ولیدل چې په هغې کې د غونډې ډېر صحافیان راجمع شوي دي او ښه په اتفاق باندې راغلي او ډېر په مینه باندې نو میا صاحب ته زه دا وایم چې په 22 کاله کې یا په 23 کاله کې کوم کار مونږ ونه کړی نو هغه تاسو وکړو نو تاسو ته په دې باندې حیراني تفصیل پېښ کړو ځکه چې صحافیان چې کوم دي هغه هم تناسب یو بل سره نظریاتي اختلافیات کې خو داسې په یو میدان کې وایي داسې ګیدرینګ د هغوی ته تمان ولیدل چې څنګه تاسو کوئ امید لرم چې داسې زړه به تاسو جاري ساتئ کال په کال یو تو په کال کې 2 پیرې ډېر خوندور محفل دی ډېر خوندور محفل دی او دا پکار دی چې داسې وشي تاسو یقین وکړئ زه چې راتلم نو به زه ټول ورځ مونږ ستړي والي ډېر ستړي او دلته چې راورسېدم او دا ماحول مې ولیدل هغه ټول ستړیوالی مې ختم کړو ډېر زیات خوشحاله شوم په دې کې ټول ملګري د شفقت او خصوصا همون د لږلري دي هغې سره ملاقات ډېر کم کېږي هغوی ټول دلته راغلي ما تپوس تپوسونه وکړو چې یاره ډېرو ملګرو مونږ سره رابطې کړې چې یاره مونږ به درځو د هغوی تپوس هم وکړو چې یاره هغوی دلته راغلي دي او که نه نو دا خو دا خبره شوه باقي زه دا خپل چې څومره دلته شروګاه دي دوی د دې خبرې نه خبر دي بلکې د جاسدي ټول ولس د دې خبرې نه خبر دي چې بیا صاحب دي یا د دې باغچې چې کوم منتظمین دي ایډمنسټریشن دي دوی یو ډېر زیات محنت کړی دی او محنت سره ډېر انویسټمنټ کړی دی د دې جاسدي د دې خلکو لپاره او د دې جاسدي د خلکو ته دا انټرټینمنټ نه علاوه یو بهترین دلته یو ریسټورنټ هم دی یو هوټل هم دی دلته یو میګا مارټ هم دی دا ټول چې کوم دي هم د بل ځای نه څوک نه راځي د دې چا څه دی خلک موږ لیدلي دي چې کله که 14 اګست دی که د اخترونو په موقع باندې د چارسدي نه علاوه د نورو ضلعو خلک هم دلته راغلي دي او د دې ځای نه مستفید شوي دي او د دې ځای نه مزه او خوند اخیستی دي دا یو ډېر زه دوی ته په دې باندې خراجي تحسین پېښ کوم دې انتظامیې ته د دې باغچې د منتظمینو ته د دې د اونرز چې کوم دي چېرې تاسو یو ډېر ښه پلیټفارم یو ډېر ښه دی چې دې خلکو له ورکړه دې کې هېڅ شک نشته چې مخکې به زمونږ مېلمه راغی د بهر نه نو موږ دا سوچ کوو چېرې دا به کوم ځای کې مونږ کښېنو کوم داسې د ناستې پاستې صحیح ځای دی لکه په چارسده کې خو یا د خټي کاکا دغه تیکو والا هغه ځای او یا ته وینه ټول د دې نه زیات ځای نه و نو اوس داسې زموږ دغه فکر نشته ځکه چې دلته د ناستې پاستې ځای شته دلته موږ ته ښه خوراک هم میلاویږي او هر قسمه که کوم فیسیلیټیز دي سهولت دی هغه دلته شته دلته زموږ د بچي چې کوم دي هغه به مونږ یا آرمي سټیډیم ته بوتله یا به هلته حیات آباد ته هم بوتلل نو هغه څیزونه مونږ ته دلته اویلیبل دي بلکې دومره نږدې دي چې زما د کور نه دا ټولې جولې ښکاري اکثر ماشومان یا هغه د باغچه کې جولې روانې دي مونږ له پوزه نو زه ډېر زیات شکرګزار یم ستاسو چې تاسو زمونږ ته د دې صحافیانو په اعزاز کې یو ډېر پروقار تقریب دلته منعقد کړ نو تاسو مونږ له عزت راکړه الله دې تاسو له عزت درکړي الله دې ستاسو په دې کاروبار کې برکت واچي مونږ ستاسو لپاره دعا کوو